دوستانو نن هغه زمانہ راغلی حضور فرمایي چې خلق با کم ذلیل خلقی رزیل هغه به د قوم مشر جوړیږي رزیل خلق به د قوم مشران شي کم سړی چې د ټول نه زیات رزیلی بد خصلت ای خلق با خپل قائد جوړ کی هیرو به جوړ کی سربراه به جوړ کی ګورئ او فرمایي چې خلق با گانے والی سندری وین کو هغه ته عزت او مرتبه ورکوي هغه به ډېر لوی احترام کوي نن سبا خلک د یو ګلوکاري کا ګلوکاري دا غي د یوې غنټې په لکونو روپۍ باندې یو غنټه دا غي په لکونو روپو باندې دا امام صاحب چې 24 غنټې پورا میاش مطلب ته دا 15000 روپۍ تنخواه ده 10000 روپۍ تنخواه ده او یو دمه دا غي د یوې غنټې په لکونو روپۍ دي نبی اسلام ارشاد فرمایي چې دغه زمانہ براشي چې خلق با د دې دمو احترام کوي د دې به عزت کوي او د دې به مطلب دی چې او فرمایي د آخري دور نشانیان دادي چې خلق به د پلار نافرمانی کوي د پلار خبره به نه مانی او د مور سره به بدسلوکی کوي لار خبره به نه مانی د مور سره به بدسلوکی کوي تاسو ګورئ مور پلار خلی وچی شوی بچو ته په خبرو باندې دا مکوا د څه کوا دا مکوا د څه کوا دا مکوا د څه کوا بچی کله مانی بچی کله د پلار خبر اوري دا لیوانه ده دماغ خراب دي امور غریبه با د شپې دغه شانتی ناسته چې بچي میرا نه غي ګوري با او د بچی ولا پروا نشته او کته پوسې ته چرته کو چې چرته تلې وي نو بس بیا خو کور پسر راخلی کنه بیا به مطلب دی چې ټول کور پسر راخلی او چری شي او سوري شي او لانجه به جوړی شي نو پلار سره د پلار خبره به نه مانی داسې وخت براشي او د مور سره به بدسلوکی کوي او د خزي فرمان بردار وي د خزي اطاعت وکړي د خزي اطاعت خزه چې سوي با نو دوستانو ماته ست تشنا په مخکنی جمعه باندې د خزي د خاون خبرې کړې وي خزه په خپل ځای مور بلار په خپل ځای د خزي حقوق په خپل ځای ادا کوي د مور بلار حقوق په خپل ځای ادا کوي د خزي د پاره به مور بلار نه پرېږدي د مور بلار لپاره به خزه نه پرېږدي خپل حقوق دي دارچا لیکن نن د خزي خبره د خزي فرمایش منل کیږي لانه شی راوړه قربان بلارو مور وی په هوا کې خبره وال وتا خبره په هوا کې وال وتا د پلار د مور د فرمایش سه حیثیت نشتی ها د خزي د خبره حیثیت شته او فرمای چې اخیری زمانہ کې به پولیس زیات شي نبی اسلام نه سوال له سوال کلمه کې فرمای پولیس به زیات شي نن سبا ګوره جو پولیس دي پولیس والو کثرت ده لیکن د پولیس والو په کثرت سره جرمونه نه ختميږي نور ورځ د ورځ زیاتېږي پولیس په خپل مجرمان دي د پولیس نه بسته ما کوي په خپل مجرمان جوړ شي په خپل ډاکوان جوړ شي دوستانو جرمونه ختميږي د الله د یری د وجنه چې د مخلوق پر لکه د الله یره پیدا شي هر جرم به ختم شي د دې لپاره د تنظیمونو د دې لپاره د فوج د دې لپاره د پولیسو ضرورت نشته بس خوف خدا پکار دی د الله یره او چې د الله یره نه د پولیسو نه څوک یریږي چې یو سړی د الله نه یریږي هغه د پولیسو نه یریږي هغه د پولیسو نه یریږي مین شي دا دی نو دوستانو دا د اخیری زمانی نبی علیہ السلام نشانیان خودلی دي په مختلف احادیثو کې یو حدیث کې دا راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي چې سرکاري خزانه به خلق د لوټ مال وي سرکاري خزانه هر یو سړی چې بلاس برکیږي نه دور دی سرکاری خزانه ایم پی ای ایم این ای وزیر اعظم گورنر چې څونه په پورته پخکته افسران دي
چې د چا لاس برکیږي او هغه یې څه کوي چې زمونږ د عوامو لاس برکیږي په سرکاري خزانه باندې موږ هم کوو په ریل کې ټیکټ بغیر د ټیکټ هم سفر کوو مطلب دی نور چې بس باندې لاس برکیږي په بجلی باندې په ټلیفون باندې په ګیسو باندې دا ټول سرکاري خزانه ده کنه یوازې حکمرانان نه دي زمونږ لاس برکیږي موږ پې کوم کوو نو نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي چې دسی وخت براشي چې خلق په سرکاري خزانه د لوټ مال غني او هر یو سړی به پې رامنډي وي هر یو سړی نن هغه وخت دی نن هغه وخت دی سرکاري خزانه لوټ مال له چې د چا په لاس بر شو وزیر په لاس بر شو کده ایم پی ای کده ایم ان ای کده عوامو کده وزیر اعظم او فرمایي چې په کورونو کې به خلک داسې زنانه ساتي چې هغه به غانې وي او د موسیقي آلات په خلک ډیر په حفاظت سره د غانو بجانو آلات په خلک ډیر په حفاظت سره کړي نن سبا د هر سړی په جیب کې غانې والا خزه پرته ده په جیب کې پرته ده دا موبایل نبی علیہ السلام د نن سوار له سوا کاله مخکې دا خبرې کړې وې چې د دې خبرو تصور هم نو دا خبرې چا پیژندلې هم نه د چا په ذهن کې په تصور کې هم نه راتلې چې یاره هر سړی به ځان سره یو ګلوکاره ساتي یو غانې والا زنانه به ښځه به ساتي نو هغه وخت کې دا په سمجھ کې نه راتله چې یاره هر یو سړی به دونه استطاعت لري طاقت به لري چې ځان سره په کور کې داسې ښځه وساتي داسې ډمه وساتي د هر سړي دومره طاقت به دا په سمجھ کې نه راتله لیکن اوس چې دا موبایل راغی د خلکو په سمجھ کې خبر راغله هر یو سړی به ځان سره په کور کې ډمه ساتي په کور کې څه چې په جیب کې به ډمه ساتي نو دوستانو هغه اخیری وخت دی د فتنو دور دی د فتنو زمانه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایي داسې د فتنو دور چې راشي هر سړی د ځان ته خیال کوي هر سړی د خپل اصلاح په فکر کې ولګي لا يضركم من ضل اذا اهتديتم ځان فکر واخلئ د بل فکر دی وخت کې پرېږدئ بیا ځان فکر واخلئ چې زه سم شم د فتنو په دور کې د ځان به ډېر خیال کوي چې ایمان دې ضایع نشي اعمال دې ضایع نشي او نبی علیہ السلام ارشاد فرمایي بیا به د فتنې په زمانه کې خلق به غرونو ته خپل ایمان د بچ کولو دپاره غرونو ته به رواني چې په ښارونو کې به ایمان حفاظت نشي کولی ایمان به نشي بچ کولی نو دوستانو هر سړی د ځان فکر وکړي او هر سړی خپل اصلاح وکړي او بل ته د ګوتې نسلو په ځای باندې ځان ته ګوته ونسي د بل د عیبونو د شمارلو په ځای باندې خپل عیبونو ته وګوري د بل د ګناهونو تکتو باندې خپل ګناهونو باندې غور وکړي چې ما کې څومره کوتاهیانې دي په ما کې څومره نقصانونه دي په ما کې څومره کمیانې دي او د دې د درکولو به څنګه اسباب وي څه طریقې سره به دا کمیانې لرکم څه طریقې سره به دا کوتاهیانې لرکم نن هر سړی ځان داسې پاک ګڼي لکه یخته چې د وړو نه پاکي هر سړی ځان پاک ګڼي بل مردار ګڼي چې دا لوتړلې دا مطلب دی په هر څه ټول ګنهګار دا بل دی ځان صفا سوتره ګڼي شریعت تاسو موږ تاسو ته دا وایي خپل ځان ته ګوره بل پرېږده د بل تپوس کوونکی شته هغه به تپوس کوي ستا نه چې تپوس کېږي ته د خپل جواب تیاري وکړه ستا نه چې تپوس کېږي ته د خپل جوابونو تیاري وکړه ستا نه چې کوم سوالات کېږي د هغې د جواباتو تیاري وکړه بل پرېږده هغه به تپوس کېږي او هغه به جوابونه خپل ځانه په خپله کوي الله پاک دې موږ تاسو ټول عمل کړو